الله فكذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. مخکې مثال ویلاو د ظاهر او نص بیدا سویلو چې فنکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، چې دې کې یو د نکاح اجازت ده، دا په نفس سما د فنکحوا سره معلومیږي، مقصود نه ده، مقصود دلته عادت ده. ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، نو دا ظاهر و په اطلاق کې، اطلاق پر جواز چې نکاح جایز ده. عادت کې دا عبارت مبارک چلیدل، مقصود کې نه بیان دی عادت دې کې دا نص ته کنس دې ته وای چې د عبارتي او د واسطه لپاره د بیان د مقصود. وکذالک قوله تعالی، دا شرط دا کول دی رب سبحانه چې لا جناح علیکم ان طلقتم النساء. دې ځای کې رب فرمایي تاسو باندې چې باب ګناه نشته، که تاسو زنانو ته طلاق ورکړو قبل المساس قبل الجماع، مخکې د تسمیه د مہر نه تاسو طلاق ورکړو، دې وخت کې چونکې دا زنانه غیر مدخول بها ده، مہر نه ده مسمى، دې وخت کې متعه واجبه ده. متعین فائدہ شرعي طور سره چې دې چې متعه ورکړي چې هغه نه ده فائدہ واخلي. دې ځای کې نص ده او دارنګ ظاهرم ده. نص خو دې ته وایي چې عبارت چلیدلی لپاره د مقصود، نو مقصود دلته تطلیق ته هغه زنانه ده چې هغې مهر نه متعین، یو او جماع نه ورسره شوي. نو دلته مقصود په دې آیت سره تطلیق ته هغه زنانه ده، طلاق ورکول چې مهر نه مسمى، جماع نه ورسره شوي. یو بل مقصود ته استبداد د زوج ده، استبداد باندې استقلال، چې دا زوج مستقل په طلاق کې ته طلاق ورکول شي. ا دې کې د مختار ده، دا نص په دې کې ده چې دلته رب فرمایل چې تاسو طلاق ورکوئ، مخکې مې ساس نه چې جماع نه ورسره کړي او مہر نه مسمى، اگر زوج په دې کې مستقل ده، په دې کې د مختار ده، دې کې هیڅ ګناه نشته. ا دې وخت کې متعه واجبه ده، به مہر خو نه ده مسمى، حتی چې نصف مہر واجب شي، مہر نه ده مسمى، نو متعه واجبه ده. او دې ته اشاره ده په دې آیت کې چې نکاح بيدا تسمیه المهر نه هم صحیح ده. ولی ځکه دلته طلاق عبارت ده چې طلاق جایز ده، طلاق فرض نکاح ده، نو معلومه شي چې نکاح صحیح ده بيدا تسمیه المهر نه. په دې کې د ظاهر ده عبارت مقصود ده چې تاسو طلاق ورکوئ شو قبل المساس، مخکې د جماع او مخکې د تسمیه المهر نه. په دې کې زوج مستقل او مختار ده، دې کې دا نص ده، مقصود ته نه ده. او اشاره دې ته ده چې نکاح بې د مهر نه ټیک ده، ځکه دلته مهر نشته او طلاق ټیک دي، طلاق خو فرض نکاح ده، نو معلومه شي چې نکاح صحیح ده بې د تسمیه المهر نه هم، بې د جماع نه. جماع دې نه وي شوې خو نکاح وشو، دا مسله شو. وکذالک قوله تعالی، دا رنګ نص او ظاهر په دې قول دی واجب تعالی کې همسته چې لا جناح علیکم، نشته ګناه په تاسو ان طلقتم النساء، که تاسو طلاق ورکړو زنانو ته، ما لم تمسوهن، څو پورې تاسو جماع نه ورسره کړې، او تفرضوا لهن فریضه، او تفرضوا لهن فریضه ای الا ان تفرضوا لهن، یا حتی تفرضوا لهن فریضه، حتی چې تاسو دوته مہر مقرر کړئ، یعنی نموی مہر مقرر کړئ، طلاق ورکوئ شو، جماع مو نه ورسره کړې،
او تفرض لهن ان حتی تفرض لهن فریضه او هغه مہر مو نه مقرر کړی نص فی حکم من لم یسم لها المهر دا نص په تطلیق دی هغه زنانه کې لم یسم لها المهر چې دې پر مہر نه متعین یو او جما نه ورسره شوی وظاهر دا اصول شاشي ظاهر وای دا ظاهر ټکای نه د پکار دا سی عبارت پکار نص فی تطلیق من لم یسم لها المهر دا نص کا مقصود تیرا طلاق ته هغه چاره چې مہر نه مسما یو او نص په استبداد زوج کې زوج مستقل ده او مختار ده ادمانس کې د ظاهر ویل دي دا نه ده صحیح ظاهر ورسته خبره ده فی استبداد زوج په استقلال د زوج کې او په اختیار د زوج کې چې زوج په دې کې مستقل ده بالطلاق د طلاق ورکول و اشاره الى ان النکاح بدون ذکر المهر يصح ادا اشاره النص په دې خبره کې په دې آیت کې اشاره د نکاح ته چې نکاح به د مہر نه صحیح ده هلکه مونږ کلام په اشاره النص کې نه ده مونږ کلام په ظاهر کې ده چې ظاهر مونږ ته وایي چې دا ظاهر په دې کې ده او نص په دې کې ده نو نص خو په دې کې شه چې دا ویل ظاهر په چا کې شه دلته اشاره النص وایي چې دا اشاره النص ده جواب دی چې اشاره النص دا منافی نه ده ظاهر سره اشاره النص هم ده په دې کې چې طلاق صحیح شو خو معلومه شو چې نکاح صحیح ده کنه ځکه چې طلاق فرض نکاح ده نو دا اشاره د نکاح صحت ته به د مہر نه دا اشاره نکاح ته به د مہر نه دا عین ظاهر ده ان دا ظاهر المعنا ده او مقصود نه ده مقصود دا بل مسله و چې تطلیق ته دغه زنانه صحیح ده چې جما نه ورسره شوی او تسمیه د مہر نه شوی زوج په دې کې مستبد ده یعنی مستقل ده مختار ده و اشاره ادي کې اشاره ده خلک به اشاره څه دی پاره اشاره النص ظاهر دی وای کنه لکه باس خو په ظاهر نص کې و ادا اشاره وای دا څه دی پاره وای دا په طریقې دی استطراد سره وای استطراد بنا اتفاق دا اتفاقا وای اگر دلته مدعا دلته اشاره النص نو دا على سبیل الاتفاق وای ام مقصود ظاهر نص دی و اشاره دا اشاره ده دیتا په طریقې دی استطراد سره وای اتفاق سره چې نکاح بدون ذکر المهر صحیحون چونکه مقصد ظاهر نص و اشاره نه و مگر نص نه دا فائدہ حاصل دله په طریقې دی اشاره سره ځکه اشاره ویله په طریقې دی اتفاق سره چې نص نه په تور دی اشاره دا معلومیږي چې نکاح به د ذکر د مہر نه صحیح ده وكذلك قوله سبحانه قول النبي المبارك صلى الله عليه وسلم مملك ذا رحم محرم منه وتکاله حضرت فرمای صلی الله علیه وسلم چوک چې مالک شي د ذا رحم منا ذا قرابت ځکه چې رحم کې تاسو سره شریکی مرچدانه دی انیا کې مور کې انیا دی انیا کې دا ذا رحم دی دا ذا رحم دو قسمه دي بعضی ذا رحم داسې دي چې محرم منه دا په دې مالک باندې حراميږي ابا داسې ذا رحم چې مالک باندې نه حراميږي یو سره مالک شو د مینځه چې ذا رحم هوا محرم هوا یعنی په ده حرامېدل څنګه مثلا سړی خوري نو خور سړی حرامه ده مور په سړی حرامه ده دا رنګ تروري دا ذا رحم هم ده حرام ده اکل ذا رحم حرام نه یا لکه اوریرا یا لکه خورزه دا ذا رحم دي رحم کې شریک دي حرام دي اکل کله داسي چې ذا رحم وي خو محرم نه لکه ترلور نو ترلور چې ذا رحم خدا تاسو سره رحم کې شریک ده باندې کې ترلور لیکن حرام نه ده ترلور او چې د دوه صفته جمع شي چې هم ذا رحمی هم محرمی نو کله ذا رحمی هم محرمی دواړه لکه مثلا لور ذا رحیم هم ده او حرام ده ترنګ خور ذا رحیم هم ده حرام ده دواړه دي کله ذا رحمی حرام نه لکه ترلور
ذا رحیم دا تا سره قرابت کې رحیم کې شریک ده لیکن حرام نه ده یو اکل حرام یا ذا رحیم نه لکه وخت رضایی خور خو حرام مده نکاح غیر سره خو ذا رحیم هونه نه کنه تاسو په قرابت کې په رحیم دې مرچدانه کې هونه ده شریکه خو رضایی خور ده نو حرام ده خو ذا رحیم نه ده نو حضرت داسې فرمایي چې مملک ذا رحیم محرم منه چې قرابت ولای حرامي او دې سره مالک شي او ته کاله دا په دې آزاد ده بدون صنع هیڅ عمل ته ضرورت نشته سیده آزاد ده خو ایتک خو فرد ملک ته چې ملک نه به ایتک څنګه راځي نو ایتک متفرع په ملک ته نو دا نشته په دې کې دا آیت چې قریب مستحق ته ایتک تا ولې وی فرمایل کنه چې او ته کاله وسره چې ذکرابت مالک شي دا په د آزاد ده نو دا نستا مقصود ته استحقاق ته قریب ده چې دا قریب ته چې وی چې داسې قریبي چې ذا رحیم یا محرمي نو دا مستحق دی ایتک تا دې کې دا مقصود ده د عبارت ظاهر د ثبوت الملک کې یعنی دینه دا معلومیږي چې ته مالک یې اگر کدا عبارت دې پر نه چلیدل چې ته مالک یې عبارت خو دې پر و چلیدل چې څوک مالک شي دغه قریب او ته کاله دا په عذاب ده خو ظاهر د پدې کې چې ته مالک شوې یعنی مالک کېدل ته نه ظاهر دي یعنی دا معنی ظاهر ده غیر مقصود ده ظاهر خو دې ته وایي معنی ظاهر نفس لفظ ده خو مقصد نه الناس مقاصد نه څنګه ظاهر د ثبوت ملک ځکه ایتک فرض ملک ته وایي ایتک خاص نه راځي چې ملک نه ځکه ویلا وکذالک دارنګ دا کول دی نبی اقدس صلی الله علیه وسلم مملک ذا رحیم چوک چې مالک شي قرابت وال محرم مینو چې د باندې حرامي وته کاله نصف دا نص تا مقصود پکې استحقاق الید کې القریب مقصود پکې دا ده چې قریب مستحق دی تکتا وظاهر ادا ظاهر ده فی ثبوت الملک له چې ملک د قریب ثابت ده حکم الظاهر والنص وجوب العمل بهما امین کانو خاصین ما احتمال اراده الغیر دا یو اختلافي مسله ده چې ظاهر خو معنا ظاهر ای خو مقصد نه النص خو دې ته وای ما سیکل کلام لاجلی یو مقصد ته وای چې کلام عبارت دغه پر رواني د خپل مقصد ته ور رواني اداري په مقصود باندې دا نص ده او ظاهر النص چې دا خاص عام سره جمع کیږي ځکه ظاهر نص دا د یو مقسم اقسام دي خاص عام خو د بل مقسم اقسام دي ځکه خاص عام خدا د لفظ موضوع اقسام دي چې معنا پروځي بس به چې معنا وي فردي وي به خاص چې معنا وي افراد ډيري به عام دغه ځا خاص او دغه خاص عام دا ظاهر نص کې دی ځکه ظاهر نص خو د بل مقسم اقسام دي چې هغه تقسیم دی لفظ دا په اعتبار د ظهور خفا سره نو یو شاید خاص یا ظاهر دی وي یو شاید خاص یا نص دی وي یو شاید عام یا ظاهر دی وي یو شاید نص یا عام دی وي دا جمع کیږي ظاهر دی معنی دی ظاهر ہے مقصد دی نه ایله خاص یعنی دا یو معنی دی یو فرق ایده عام دا یو معنی ډیر افراد یو نص دی وي مقصد پر دی چلیدلای نص دی وي خاص دی وي ولید خاصی یو معنا یو فرد دی کنه عام کې دی چې دا یو معنا ډیر افراد نو عام خاص دي ظاهر نه سره جمع کیږي دا چې د یو مقسم اقسام خپل منځ کې نه جمع کیږي ځکه دوی کې تبایني لکه اسم فعل حرف چې دا د یو مقسم اقسام دي چې کلمه ده لفظ موضوع دا خپل منځ کې نه جمع کیږي چې هم اسم فعل هم اسم معرفي ا دې و مقسم اقسام بل مقسم اقسام سره جمع کیږي ځکه دوی کې تباین نه وي دوی کې نه تردید علی سبیل التناقض اسم فعل کې خو تردید ده په سبیل التناقض سره تناقض ده بګي یا بدای یا به معنا مستقله زمانہ بنئ یا به معنا مستقله زمانہ بوي یا به ځای معنا مستقله نه یعنی تردید ده په سبیل التناقض سره
ابل مقسم اقسام چې دي هغه سره خودو منافات نشته انه دوه منځ کې تناقض شته لکه اسم فعلات په کلمه اقسام دي بیا ورته معرب مبني راځي بیا معرب اقسام راځي مرفوعات منصوبات مجرورات خدای اسم سره جمع کیږي مرفوع دی منصوب دی مجرور دی چې دا ورسته نور اقسام دي دا اسم سره جمع کیږي اوس دا مسله ده کې او دا اختلافي مسله ده یو مسلک ته ابو منصور ماتوریدی ده ادارې مشایخ ماورا دیار ماورا النهر ادارې بعض معتزله وای دو څه وای دو دا څه وای چې دغه ظاهر نشته ده دی باندې عمل واجب ده خو ظنن نه قطعا قطعی طور نه ده واجب ځوان درجه کې واجب ده په ظاهر نس باندې عمل واجب ده ځوانن قطعا مان د دینه کدا ظاهر نس خاصی دغه خاص سره خو جمع کیږي اکا عامی خو عمل په دې واجب ده خو ځوان درجه کې قطعی درجه کې یقین درجه کې نه ده ولې نه ده که خاص یا که عامی دغه ظاهر نس که خاص یا که عامی خو عمل په دې باندې واجب ده ځوانن قطعا دا مسلک ته د ابو منصور ماتوریدی او د ملګرو بعض معتزله چې دا مونږ امام د ابو منصور ماتوریدی په اصول د علم کلام کې علم کلام چې کوم اصول دي چې کوم بیان کړی دي دا کې دا مونږ امام ده یا احناف یعنی مقدم شخصیت ده خدا ولی ابو منصور ماتوریدی یا د ملګری بعض معتزله دا ولی وای دا څه کوي چې ګوره دا په مدرسې دی مجاز حقیقت دی دا د سره کا مجاز په دیو سره حقیقت ده هر حقیقت کې احتمال د مجاز تا یو نو هر عام کې احتمال د خصوص تا او هر خاص کې احتمال شته دی بل معنی ځکه خاص خو یا حقیقت یا مجازي حقیقت کې احتمال شته د مجاز نو خاص کې احتمال دی بل معنی راغلی عام کې احتمال شته د خصوص اذ ما من عام الا وقد خص عنه البعض لکه هر حقیقت کې احتمال د مجاز شته لہذا عمل هو واجب ده ځکه ظاهر ده نستا خاص تا عام ده خود کتی دی دا خو یعنی دا خو نصوص کتی دی عمل واجب ده خو قطعا نه ده لکه احتمال د غیر شته پکې لکه حقیقت کې احتمال د مجازي عام کې احتمال شته د تخصیص ادغه ظاهر نس خو عامي یا بخاصي عام کې احتمال د تخصیص شته خاص کې احتمال شته ځکه خاص کا حقیقتي احتمال د مجاز شته کنه دا دو ویلا اما تین دغه ته ترجیح ورکړي عدالت یو بل مذهب ده چې عام مذهب ده د مشایخ عراق ادینه کرخی ده قاضی ابو زید ده ادا سی وای چې نه سړیا کتاب سنت کې چې ظاهر وی یا نسوی السنت خو متواتر ده سنت متواتره لکه کله سنت خبره وای دي کله مشهوري او کله متواتری کله له متواتر کې اقسام دي ا کتاب قران عظیم شان نو دو وای چې کتاب سنت متواتره دا خو بالکل کثیری علم کثیدا عمل کثیدا نو هم عمل کتان شو یعنی وجوبا عمل واجب ده کتی تور سره هم علم واجب ده علم نه اعتقادم واجب ده قطعا عمل واجب ده قطعا نه ظنن که دا قرآن ده بیا متواتر ده یا سنت متواتر ده قرآن خو خپل متواتر ده نو که قرآن کې ظاهر ده که نستا که خاص ده که عام ده دغه ظاهر خو خاص ګرځي عام ګرځي دغه نه خاص ګرځي عام ګرځي دا واجب ده په دوه باندې عمل قطعا و یقینا علم واجب ده به معنی الاعتقاد اکته دا خبره کې الکدا ودی چګړي چې عام کې احتمال شته د تخصیص
خاص کې احتمال شته، عام کې احتمال شته د تخصیص، لکه حقیقت کې احتمال د مجاز شته. دا خاص خبرې دي، دا خو احتمال غیر نافیان دلیل ده، دې باندې دلیل نشته. اصلي احتمالات خو نه دي معتبر. کیا سره احتمال بیانې چې احتمال څه چې د چتر وګورځي، دې باندې خو څوک عمل نه کوي په دې احتمالاتو، انا دا معمول بیا ګرځي. نه دا اصلي احتمال ده چې حقیقت کې احتمال د مجاز شته، چې دلیل یې پسې بیا ټیک ده. عام کې احتمال د خصوص شته، خو چې دلیل یې کوي او اصلي احتمال باندې خو څوک عمل نه کوي. دا مذهب راجح ده، خو ماتین دا یو ذکر کړی دا ولنایو څنګه وایي په حکم ظاهر و نص، حکم د ظاهر او نص وجوب العمل بهما، دا دا چې عمل په دوه باندې واجب ده، عامین کان او خاصین، کدوړه عامه او که خاصی. چې عامه خو احتمال د تخصیص ده، چې خاصی نو احتمال شته پکې، ځکه حقیقت په مثلا نو احتمال د مجاز شته. ما احتمال اراده الغیر، سره د احتمال د اراده د غیر نه دا پکې شته، وذالک بمنزله المجاز معلوم حقیقت. ادا داسې احتمال ده د غیر، وذالک دا عام کې احتمال د اراده الغیر، دا په منزله د مجاز د سره د حقیقت نه، لکه حقیقت کې احتمال د مجاز شته. دا یعنی عام کې احتمال د غیر، دا سه دا لکه احتمال د مجاز په نیوه سره حقیقت ده، یمنزله المجاز او مرتبه د مجاز کې د سره د حقیقت نه. ولا ذاکلنا اذا اشترى قريبه حتى اوتقاله يكون هو موثقا ويكون الولاء له. دا وای ولا ذاکلنا بنا په دې مونږ وای په کوم بنیاد وایو چې ظاهر نص حکم دادا چې عمل په دوه واجب ده، سره د احتمال د اراده الغیر نه احتمال شته د غیر، لکه حقیقت باندې خو عمل واجب ده، خو سره د احتمال د مجاز نه. دغه بنیاد باندې مونږ وایو اذا اشترى قریبه حتی اوتقاله، یو سړی قریب واخسته حتی آزاد شه په دې باندې په دې موثق باندې، یکون هو موثقا، دا مشتری مالک څه ده موثق شه، ويكون الولاء له، ولا بد پرای. مسله دا ده چې سبب دی ولا ای تکتا کای تاکتا، اعتاق خو عملی اختیاری ده چې ته بالکسب ول اختیار آزاد کی، دا اعتاق ته مزید دی. ایت خو لازمی ده، دې کې اختیاریت نه ده ضروري. نو چې سره والی ګرځي د خپل آزاد متولی ګرځي، ا دې موثق میراث په هم د ترسي د متولی ته چې چا د آزاد کړی ده. نو سبب د ولا څه شه ده چې د متولی د خپل موثق ا دې ته ولایت حاصل ده په د باندې، ا دې یو میراث د ترسي مرګ نه بعد د موثق ول، دا سبب د ولا څه ده د ولایت او د مشری ا دې تصرف سبب یې څه ده. نو بعض وای اعتاق ته، اعتاق عمل اختیاری ده چې بیل اختیار آزاد کی، ا بعض وای ایتک ته، بعض اعتاق یادي بعض ایتک یادي. څوک چې اعتاق وای دا دلیل وای الولاء لمن اعتق، ولا هغه چا پر دا چې عمل کړی دی اعتاق بیل اختیار، دا داسې وای. نو معلومه شي چې سبب دی ولا اعتاق ته، ا بعض وای نه سبب دی ولا ثبوت دی ایتک ته، چې ایتک راشي په ملک ته مالک باندې. دلیل دا ده من ورث القریب او تکالا ملکی، څوک چې د قریب مالک شو اې د په ملک د آزاد، بس خلاص. دیره وجه ګوره ولا اضافت اعتاق ته کیږي، خلک وای ولا الاتاقه، دا څنګه وای چې ولا الاعتاق، نو دا اختلاف شو چې اعتاق خو فعل اختیاري ده چې ته په خپل کس باندې آزاد یې، هغه تک نه ده فعل اختیاري. نو څوک چې وای چې ولا اعتاق لوجه راځي، دلیل دا وای چې ال ولا لمن اعتق، ولا اعتق پر ده چې چا عمل دی اعتاق وکړ. څوک چې وای نه ایتک باندې ده چې ایتک په خپل ملک کې وی، بس دا ایتک سبب دل پاره دی ولا بس ته والی اته متولی اته وای وارث ګرځي ده. ا دلیل دا ده چې من ورثل قریب او ته کالا ملکی، څوک چې د قریب مالک شوی نه د په ملک کې د آزاد ده. نو ګوره دته وارث ویله من ورثل قریب او ته کاله،
نو سبب دی ولا ایتک ته اعتاق نه ده. والا هذا کلنا بنا په دې مونږ وایو چې اذا اشترى قریبو یو سړی یو قریب واخلي حتی اوته کاله په دا آزاد شه یکون هو موتکن دا مشتری مالک دا موتک ده ويكون الولاء له او ولا بد پرای چا پروي دی مشتری مالک پروي. دا په کوم بنیاد وای؟ دا بنا بر ظاهر دا من ورثه څوک چې وارث او تکاله په دې باندې مدا سړی آزادي او تکاله ملکی دې ته مونږ ترجیح ورکو. دې حدیث ته لہذا ایت کې د په ملک واقع ده. نو دا آزاد شو ایتک لوي ایتک راغی اولاد موتیک پارا شو. و انما يظهر التفاوت بينما عند المقابله دا وای فرق ظاهری کی نص ظاهر من کې مقابله لوجنه. مقابله څنګه چې یو نفي کوي هغه شی چې بل ثابتې. مثلا ظاهری یو شی نفي کوي نص ثابتې یا نص نفي کوي ظاهر ثابتې. دی وخت کې اوس فرق ظاهری کې مونږ ته چې چاته و ترجیح به نص ته ظاهر ته بنئ. ځکه نص کې خو زیادت تک نه سیکل کلام الاجدی ظاهر خو ټیک ته معنا ظاهر ده خو مقاصد نه ده. انس کې خو معنا مقاصد نه ده. نو فرق ظاهری کی تقابل په وخت کې اوس تقابل ته تخکار کوي. ولهذا لو قال تفاوت خکار کوي کې مقابله وخت کې لو قال یو سړی وای له دې خزته تلکی نفسکه ته ځان ته طلاق ورکړه فقالت ابنت نفسي ما ځان جدا کړ یکو طلاق رجیان لأن هذا نسل في الطلاق وظاهر في البينونة. اوس مسله تکي یو سره خزه ته وای چې تلکی نفسکه ور طلاق سری ویل تلکی نفسکه قاعده دا چې جواب سوال سره مطابقي. نو ته خو سوال دې تلکی کړو چې دا طلاق صریح ده نو جواب به هم دې سره مطابقي. نو جواب هم په طلاق صریح محمولي. نو جواب دی ورکړ چې ابنت نفسي ما خپل ځان جدا کړ. نو جواب کوم کې سوال سره مطابق پکار دا سوال خو دې تولي کیو نو ابنت په طلاق باندې محمولي. الطلاق په طلاق کې سری ده نو دا په طلاق کې رجی وي. نو دا نص په طلاق کې ایو ابنت معنا د جدائی جدا کېدل. دې جدا کېدل کې دا ظاهر ده. باین طلاق کې ظاهر ده نص په طلاق کې صریح کې. ولې ځکه تصریح د طلاق وشو بیا چې تلکی نفس کې او دا مقاصد نه ده. یو جواب هم سوال سره مطابق پکاري دا مقاصد نه ده. سوال د طلاق نو جواب په طلاق کې صریح باندې محمود. ادا بینونه ته جدای ټیک ته دا معنا ظاهر ده دا مقاصد نه نشو. نو طلاق کې بیان باندې بلکې طلاق کې صریح وي. ځکه وای فقال دی ویل چې ما ځان جدا کړ یکو طلاق رجیان طلاق رجی وي لأن هذا نص في الطلاق وظاهر في البينونة. ځکه دا چې ابنت نفسي دا نص په طلاق کې. ځکه جواب سوال سره مطابق پکاره. سوال طلاق نو دا طلاق شو. طلاق رجی ده لہذا دا مقصود عبارت مقصود طلاق تا ولې تصریح طلاق تا. جواب سوال سره مطابقت پکاره. وظاهر فی البینونه جدائی دا معنا هم دا خدا مقاصد نه ده. فیترجح العمل بالنص نو ترجیح عمل تو ورکیږي په نص باندې. وکذالک النص دا ده چې طلاق کې رجی وي. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لآل عرينة اشربوا من أبوالها والبانها. دا عرينة و قبيلة و مدينة منورة تراله ایمان راوړای. د دوه باندې ابو هوا د مدینه صحیح نه رااله. چې صحیح نه رااله نو رنگونه زیړ شو خېټي اوپر سره اخېټي اوپر سره رنگونه زیړ شو بیمار شو. چې بیمار شو نبی پاک ته فرمایل صلی الله علیه وسلم چې تاسو لاړ شو ابل صدقې ته الته د صدقې و خیان دي راي ور سره دالتا چې څوک چروي و خان
دا لاړ هلته او دا ورته وفرمیل چې یشرب من ابوالها والبانها میتاز یې هم څکئ پی فسحو چې دوی مې لاړه میتاز یې څکلی د اوښانو او پی فسحو بیا ټیک ټاک شو بیا چې ټیک شو بیا دو تجاوز وکړو تجاوز یې دا وکړ چې دا غلام چې و غریب دا یې قتل کړ نعوذ بالله دا یې شهید کړ او خان یې وتښتول مدینه کې ناره وشوه په مجاهدین رووتل لاړ پسې رویې نیولل دا کسان بیا په هر مقام کې ځکه زه خو دوه کاره کړي وو یو خو یې تخویف کړی و مسلمانان یې ویرول بل سړی یې شهید کړ قتل یې کړ بل دا چې مال یې وتښتولی نو دا کتاو طریق و نو حضور مبارک دو ته سزا ورکړه په هر مقام کې سترګې ور وداغلې او په هر مقام کې و هغه ځای مړه شو الله سخپې ور کټ کړه عدل بدل دا یې سزا د کتاو طریق او دې کې تفصیلات دي خو بهرحال خپې لاسې کټ کړه عدل بدل یعنی خیخ پا کیڼ لاس دا یې کټ کړه سترګې ور وداغلې نو دو هلته هر مقام کې و مړه شو دا آل ورینه ته داسې حضرت ویلي صلی الله علیه وسلم چې اشرب من ابوالها والبانها اوس لاندې ورته وګوره وکذلک قول علیه السلام دارنګه قول د نبی مبارک یا آل ورینه اشرب من ابوالها والبانها سکای دې بوله پي نص فی بیان سبب شفا دا نص په بیان د سبب د شفا کې چې سبب د شفا دغه ده چې اشرب من ابوالها والبانها وظاهر فی اجازه شرب البول ادا ظاهر ده په اجازت شرب البول کې اینه مباح چې بول اسکل مباح دي ځکه عبارت خو مقصد دی عبارت چې ده اخو مقصد دی عبارت خو سبب د شفا ده چې حضور مبارک دا څه وایي چې سبب د شفا ده چې اشربوا من ابوالها والبانها نو په دې کې نسته مقصد دا ده ورنه چې سبب د شفا نبی پاک وته بیانې خو دې کې دا معنی هم حاصلېږي چې ټیک ته سبب د شفا دې کې ده خو دې سره ضمناً دا معلومه شو کنه چې بول اسکلی شي چې بول اسکلی شي د اوښانو والي نو دې سره دا معلومه شوه چې شرب البول دا جایز دی نو چې شرب البول جایز سره مقصد نه و په عبارت کې نو دا ظاهر شه ځکه دا شرب البول معنی ظاهره ده عبارت نه اگر که مقاصدونه نه ده ځکه مقصد خدا و چې شفا حاصلولو په شرب البول کې دا مقاصد نه نو نفسي اجازت کې شرب البول دا هم ته ثابت ده او دا ظاهرم ده اگر که مقاصدونه نه ده نو دا په شرب البول کې ظاهر ده او په شفا کې په بولو کې شفا دې کې ده نص ده خدا خو نص اجازت کې شرب البول کې دا ظاهر ده اوس موږ مسله دا کړه چې نص ظاهر کې نص ته ترجیح ده ځکه نص کوي د پنی بسر ظاهر ده ولی نص کې خو عبارت چلیدل ای هغه پر مقصد دا نص کې دایوي ظاهر کې خو معنا ظاهر ای اگر که مقاصدونه نه اوس بل حدیث تراشه بل حدیث کې راځي استنزئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه جان ساتو بولونه ځکه عام عذاب قبر دی نه وي ځکه چې بولونه ځان نه ساتي نو کپڑے باندې پلیتی وي چې کپڑے دې پلیتی منځونه دې نه کېږي چې منځونه دې نه کېږي نو ته تاریخ ته فرایض ورشي منځونه تا نه پاتې شو ځکه حضرت فرمایل چې بولونه ځان ساتو فإن عامة عذاب القبر منه عام عذاب د قبر د دی نه وي اوس دغه عبارت چې دا حدیث چې استنجوا من البول دا نست په احتراز البول کې چې جان بولونه وساتو دې کې دا نست مقصد ته استنزاه ده یعنی جان ساتل دی بولونه دا په دې عبارت کې مقصد ده په دې دوم حدیث کې اول حدیث مو چې ویلو هغه نه معلومېدل چې شرب البول جایز دی خو په دې کې دا ظاهر وو النص په شفا کې هغه اول حدیث نص په شفا کې چې شفا بول سره حاصلېږي اجازت په شرب البول کې چې اسکل دی میتازو جایز دی اگر که مقصد ته شفا وا په پویا په میتازو استعمال کې
دا نسو خو نفسی اجازت ته بولو وو دا ته معلومه ده حدیث نه نو په شرب البول کې ده ظاهر وو او په شفا کې نسو او دا دوم حدیث سره لای چې استنزو من البول تاسو بول نه جان بچ کو ځکه عام عذاب قبر دی نه ده دا نسته په استنزا من البول کې جان بچ کول بولونه دې کې دا نسته او دا پکې مقصود ده او نسل را ترجیح په ظاهر لہذا بول نه پاک دي لکه هغه مخکې حدیث نه خو د بول اجازت معلومه ده دوم هغه کې خدا ظاهر وو په دوم حدیث کې دا معلومه شوه چې بولونه جان وساتو هم عذاب د قبر دی نه ده دې پر د عبارت و چلے ده نو دا نص په استنزا من البول کې نو نص په پلیتوالی دی بول کې النص لره ترجیح په ظاهر لہذا بول پلیتی دي هغه ول حدیث نه چې معلومه ده چې بول پاک دي رد شو دا شو او دا مذهب دی امام صاحب فرمایي چې بول حلال نه دي حرام دي که دوی پاره یا که غیر دوی پاره امام یوسف صاحب فرمایي چې دوی پاره جایز دي په سړی ته خپل علاج حاضی حکیم وایي ډاکټر چې تا علاج په دې بولو کې ده چې دا ته وسکې امام یوسف صاحب په باندې جایز دي دوی پاره بول استعمال امام محمد صاحب فرمایي چې نه مطلقاً جایز دي که بولو پاره کوي علاج پاره کیا که به د علاج نه اسکی سکلای شي بنا په دې اول حدیث دا ګورئ نص فی بیان سبب شفا وظاهر فی اجازه شرب البول دا ولنه حدیث نستا په بیان د سبب د شفا کې دې پر چلے درته ظاهر په اجازه شرب البول کې چې بول استعمال ټیک تا اول حدیث نه دا معلومه شو خدا مقاصدونه نو مقاصدونه شفا وا نو شفا کې نسو او په شرب البول کې ظاهر وو وقولو دا قول دی حضرت چې استنجو من البول بول نه جانو ساتو فإن عامت اعظم القبر منه عام عذاب قبر دی نه نص فی وجوب الاحتراز دلته مقصود دا نه جان ساتل بولونه دا پکې مقصد ده نو دې کې دا نص ده فیترجح النص على الظاهر نو نص په ترجیح په ظاهر فلا يحل شرب البول اصلا ای بول اسکل به حلال نه بنا په دوم حدیث دغه دوم حدیث کې نص ده چې بول اسکل حلال نه دي مطلقاً امام سے وایي نه دوی پارا ناسي وقوله صلى الله عليه وسلم ما سكت السماء ففي العشر نص في بيان العشر وقوله عليه الصلاة والسلام ليس في الخضروات صدقة مؤول في نفي العشر فلا مسألة تکي مسألة دا کې دا حدیث ده حضور فرمای ما سكت السماء اغاز مکه چې وبو اسمان نه سیراب شي یعنی نهري نه چې حکومت پاغه ټیکس لګولای نهري ځمکه نه بلکې باراني ځمکه نه حضرت فرمایل چې ما سکت اغاز مکه چې اسمان نه خړوب شي ففیل اوشر دې کې اوشر ده دا نست په بیان دی اوشر کې ځکه عبارت دې پر و چلے ده چې ما سکت السما ففیل اوشر دا حکم ده کنه حکم مقاصد نه نه دا نست په دې حکم کې ځکه نس دې ته وایي چې چریدلې مقصد پر عدالت حکم ففیل اوشر ده نو دا حکم دا عبارت خو جمله نه مقصد حکمي نو دا دغه حکم پر چلے درایي چې ففیل اوشر نو اوشر کې نص بل حدیث مبارک کې راځي چې ليس فی الخضروات صدقه خضروات یعنی چې زمکه شینکې مراد ترکاریان دي چې زمکه نه روزي د ترکاریان ان ډېر موده نه پاتې کیږي یا ډېر موده پاتې کیږي ټول ته خضروات وای لکه غنم چڼې باجره جوار تام خضروات دي دغه چې دام شوتله موتله چې ډېر زمانه نه پاتې کیږي چې ویره به خو به وسی در غواګانو وغیرہ ته ورکه به خو به خرابي نو حضرت تو فرمایل ليس فی الخضروات صدقه خضروات کې صدقه نشته دا دوه حدیث شو نو دوم حدیث ویلا چې خضروات کې نشته صدقه اول حدیث ویلا چې ما سکت السما ففی العشر عشر کې نسو عدالت چې دوم حدیث وای چې ليس فی الخضروات صدقه دې کې د مؤول ده ولی د صدقې هډېر معنی کوي صدقه زکات ته وای عشر ته وای نفلی ته ته وای چې څه خیراتونه کوي ټول ته صدقه وای اوس دلته صدقې نه خاص کر عشر اخیستل دا تعویل باندې بنا ده او مؤول خو ځونی ده الناس فقتی ده
اکتی لره ترجیح په ځونی لہذا اولنی حدیث ته ترجیح ده لکه اوشر باندې تسریع رااله چې ما سکتو سم تفصیل اوشر ادا اوشر خبر دې جملې شو ادا مقاصد نشه نو نصر په اوشر کې نسکتی ده او ليس في الخضروات صدقه دا هم اول ده چې معنی دا کې چې خضرواتو کې صدقې نشته یعنی زکات اوشر نشته پکې دا مول ده دا په تعویل بنا ده ځکه صدقې هډېر معنی دي زکات ته وای اوشر ته وای خیرات ته وای یا دا صدقې نه خاص اوشر اخیستل دا په تعویل بنا شي اما اول خو ځونی ده ځونی لره ځون مرجوح په بصره کته ده نو نص راجح ته په مول لہذا اوشر شته پکې او دا دوم حدیث چې دا دغه په مقابل کې اول دا غیر منظور ده چې په اوشر محموله دا مؤول ده یعنی دا نه مراد نشي مراد کړي خجي وقول عليه السلام دا کول د نبی اسلام ليس في الخضروات صدق مؤول في نفي الوشر فنفي الوشر کې مؤول ده ولی وي مؤول ولی ده لأن الصدقه تحتمل وجوها لکه صدقې کې ډېر احتمالات دي فيترجح الاول ولا الثاني اول ته بالترجيح بدون واما المفسر وما ظهر المراد به من اللفظ لبيان من قبل المتكلم یو مفسر من المشترک ده مخ کې بیان شوی ده یعنی یو مشترکی کنه ډېر معنی او ته تفسیر وکي چې دلته دا معنی مراد ده دي ته مفسر من المشترک دلته مفسر من المشترک نه مراد چونکه مشترک کې ډېر معنی او متکلم تفسیر وکي چې ما دغه مشترک کې مثلا عین جاریه مراد ده سترګې چینا دا معنی دي مراد دا مفسر فی المشترک شه ایو مفسر عام ده مفسر عام چاته وای چې لفظ مراد ظاهری خو به بیان من قبل المتکلم خو بیان متکلم کړای چې دغه لفظ دا مراد ده چې نه احتمال د تعویل لري نه تخصیص ولی متکلم خپل بیان وکړي خپل مراد باندې تصریح وکړه متکلم چې تصریح وکړه نو نه تخصیص احتمال شته چې قلیل الافراد شي ان تعویل احتمال شته چې بل شای ما صدقه لې شي تعویل هدي ته وایي چې بل ما صدقه لې باندې په صادق کی په بل چا التخصیص معنی قلیل الافراد دا نه احتمال د تخصیص لري نه احتمال د تعویل لري ځکه وایي اما المفسر وما ظهر المراد به دا هغه ده چې مراد په دې سره ظاهري من اللفظ ببيان من قبل المتكلم وبيان سره طرف متکلم نه بحيث لا يبقى ما احتمال التاويل فدا استور چې نه پات سره د بیان د متکلم نه احتمال التاويل اول چې په بل مصداق کې محمول کې والتخصيص اني په دې کې احتمال د تخصیص چې قليل الافراد کې ولې متکلم تصریح وکړه بیا چې ما دا مراد ده یو تاویل څه پکې کې یو تخصیص څنګه کولی واقدار هم متکلم ده مثال في قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكه كلهم اجمعون فسجد الملائكه آدم علیہ السلام ته فرشتو سجده وکړه دا د آدم احترام ده دا د آدم علیہ السلام فضیلت ته اشاره ده چې د افضل د ملائکه نه ځکه ملائکه ساجدین شي کنه دا مسجود له ده نو فسجد الملائکه كلهم اجمعون اوس ملائک جمع ده الجمع ظاهر ده په عموم کې ځکه جمع په ټولو افرادو محمولي ادا ظاهر ده دا چې جمع کې کله تخصیص کیږي د بعض افرادو استثناء ته نه کیږي نو ملائک په ټولو ملائکو کې ظاهر ده په احتمال شته په کې د تخصیص ځکه ملائک جمع ده جمع محمولی په ټولو افرادو باندې ادای ظاهره معنی ده ځکه ظاهر دي ته وایي کنه چې معنی ظاهره وي اگر که مقاصد نه هو ظاهره وي نو چې ملائک جمع ده جمع په ټولو افرادو محمولی نو ملائک په ټولو افرادو محمول دا ظاهر مگر دا چې تخصیص احتمال شته دی ځکه جمع عامه ده کنه عام کې احتمال د تخصیص وي چې دلته ملائکه اطلاق په بعضو شوی په کلو نه شوی دا احتمال د تخصیص پاته ده
ځکه جمع ده، جمع عامه عام کې احتمال د تخصیص ته چې ټول نه یې کړي، نو د تخصیص دروازې بند کړه په دې کو چې کلهم، ځکه کلکم یې تاکید شو لما قبل، یعنی مراد کلنا استغراق تا، استغراق بنا چې ټول افراد ته شمول راشي، نو کلهم کې استغراق مراد شو، استغراق کلهم کې تاکید شو، استغراق شو د ټول افرادو. دا د دې دلیل دی چې ملائکو کې احتمال د تخصیص وو، ولیکن ملائکو کې استغراق کې ټول افراد دي، او کلهم کې استغراق کې بیا خو کلهم پر فائدہ نشته، بیا خو کلهم بلا فائدہ شته، ځکه چې ملائک جمع وا هغه کې استغراق کې ټول افراد دي، او کلهم کې استغراق ته ټول افراد لره، بیا خو کلهم ټول افراد مخکې ټول افراد، بیا خو د کلهم فائدہ نه رااله. معلومه ده چې مخکې ملائک جمع وا، جمع کې ظاهر ده چې په ټول افراد محمولي، خو احتمال د تخصیصي پکې چې بعض افراد تنه مرادي، نو هغه احتمال د تخصیص دفع په کلهم سره چې دا تاکید د ما قبل شو، او کل خراجی لپاره کې حادثه الافراد، نو مراد تنه ملائکه نه بعض ملائک نه دي، تمام ملائک دي. به احتمال د تفریقی چې ملائکه به سجده کړي ټولو فلا سبیل التفرق، بعض بدل تکړي، بعض بل ځای کړي، بعض بل ځای کړي، دا باب دې کې تاویل و اول و کې اجتماعیت نه اول و چې دا به دو سجده کړي ټولو، خو په سبیل د مایت سره به نه کړي، بس په سبیل تفرق سره به کړي، بعض به یو ځای کړي، بعض بل ځای کړي. دا تاویل پکې کېدای شي، ځکه جمع کې ظاهر اجتماعیت تا، نو تاویل دا ده چې تفریق طریقې سره ادا کی، دا تاویل ده. الظاهر په جمع کې اجتماعیت ده، او کلهم تاکید ده په دې کې ظاهر اجتماعیت ده چې ټول وکړه ان علی سبیل الاجتماعیت، دا پکې ظاهر ده. خو تاویل پکې احتمال وو چې دو کړي ټولو خدا سي دې کړي چې بعض یو ځای بعض بل ځای، دا تاویل دروازې بند کړ په اجمعون سره چې نه دو چې وکړه سجده ټولو په سبیل د جمعیت سره وکړه، نه په سبیل تفرق سره چې بعض یو ځای بعض بل ځای. فنصد باب التخصیص بند کړ دروازې د تخصیص په کلهم سره، ثم بقي احتمال التفرقه په سجود، بیا بقي احتمال التفرقه په سجده کې. فنصد باب التاویل دا اجتماعیت نه تفرق ته اړېدل، جدائی ته اړېدل، دا تاویل ده، ځکه ظاهر په جمع کې اجتماعیت ده، نو تفریق جدائی طریقې سره ادا کول د سجده دا تاویل شو. فنصد باب التاویل بند سب دروازې د تاویل په دې کول اجمعون. وفي شریعت اذا قالت تزوجت فلانه شهرا بكذا، اوس احکام شریعو کې مثال درکې، یو سره وای تزوجت فلانه شهرا، ما فلان کې سره نکاح کړی دا یو میاشت، بكذا مثلا 10 درهم یا 10 درهم. او چې دا وای تزوجتو، دا تزوجتو ظاهر ده په نکاح کې، ځکه ظاهر چاته وای چې معنی ظاهر ای، اگر که مقاصدونه نه تزوجتو ظاهر ده په نکاح کې، معنی ده په نکاح مې کړی، مگر دا ده چې احتمال د متعه پکې شته دی، په دې تزوجتو کې احتمال د متعه شته چې د نکاح کړی خو مقید نکاحي 10 ورځې 20 ورځې دې ته متعه وایي، نو احتمال د متعه و پکې، نو چې شهرا ویلا فسر المراد به، نو متکلم خپل مراد واضح کړ، چې واضح کړ چې دا متعه ده غیر متعه نه ده. نو ګوره تزوجت ظاهر وو، اب په متعه کې دا نکاح کې ظاهر وو، خو احتمال د متعه و پکې چې کله چې دا متعه ده چې کم تزوج کړي نکاح کړي، نو احتمال د متعه قائم وو. نو چې شهر نیوله فسر المراد، یہ مراد تفسیر کو پدې کې نص شدا چې نه دا متعه ده، ګوره نکاح نه ده، دې ته متعه وایي. متعه شیعاګان کوي، کچا متعه تزړه کېږي به ایران ته لاړ شي دا څه ځکه وایي وفي شریعت اذا قالت تزوجت فلانه فلان کې سره مې نکاح کړو شهرا بقضا دومره روپۍ، فقالوا تزوجت ظاهرا في نکاح، دا زائد په نکاح کې ځکه هم معنی نکاح ته بیا اچھا ظاهر چاته وي چې معنی واضح وي.
الا ان احتمال المتة باقي، احتمال دی متې باقي وو. فبقول شارن کې اوس نص په متا کې دا متې پر وچلې دی دا عبارت چې میاشت. فسر المراد به مراد تفسیر وکړو. دا شارن کې تفسیر شو مفسر مثال ورکړي. مخکې خو ابهام غوندې شته دی او په شارن سره تفسیر وکړو متکلم خپل چې تزوجت فلانه شهرن نو شارن کې تفسیر شو. دا تفسیر وکړو متکلم خپل تفسیر وکړو خپل تعین وکړو چې وې میاشت لپاره خالي. فقلنا هذا متعه وليس بنکاح. نو موږ دا فتوا ولګوله چې دا متعه دا نکاح نه ده. ولو قال لفلان علی الف یو سره وای فلان کې په ما 1000 روپۍ دي په پسې وای من سمانه هاذا العبد یده غلام پیسې باندې پاتې دي یا وای او من سمانه هاذا المتاع لسمانه دي دغ متاع دغ سامان والے 1000 روپۍ په ما پاتې دي. و سویل علی الف دا نست په زرو کې نست کنه ځکه مقصود تینا لزوم الالف ته په ځان باندې له علی الفن انس دې ته وایي چې عبارت هغه مقصد پر چلیدلای عدالت مقصد دا له علی الفن چې دا په ځان باندې الزام کې د 1000 روپیو نو په دې کې نص مگر احتمال تفسیر باقی وو. تفسیر احتمالو چې لکه دا 1000 روپۍ چې دي دا چی شو ولې دي دا کوم شي ولې 1000 روپۍ دي اسی ظلمن دا وکي چې ته جبر نه وای چې راځه په ما جبر کې او دا ډیر ظالم سره ده ما ومنلې چې له علی الف ته په ما 1000 روپۍ دي نس خدا ځکه عبارت 1000 روپو پر وچلې ده چې د په ما 1000 روپۍ دي دا الزام ده په ما باندې په احتمالات خو کنه چې دا چې شي ولې 1000 روپۍ دي جبر والدي که بدمعاش ډیر ده کنه نورې چې کیسې دي چې وجه ده نو دوی له من سمانه هاذا العبد ادغ غلام والدي یا من سمانه هاذا المتاع ادغ سامان والدي چې دا ویلا د تفسیر وکړه خبره کتی کړه اوس په خپل ته وای الا ان احتمال تفسیر باقی فبقول من سمانه هاذا العبد دا کول چې سمان دي دغ عبد دي او من سمانه هاذا المتاع یا سمان دي دغ سامان دي بیان المراد به په دې سره مراد واضح کړ فیترجح المفسر للنص مفسر ته ترجیح بنس حتی لا یلزم المال مال بن لازمیږي په دې مکیر باندې الا عند قبض العبد مگر چې د عبد قبضه کی او المتاع اسنه په لازمیږي ځکه چې دغه تصریح وکړه مفسر تفسیر وکړه چې دغه غلام والدي یا دغه سامان والدي خو د قبضه په کار ده کنه چې دا غلام قبضه کی به پس زر لازمیږي یا دا سامان د قبضه کې هو اخلي خجي وقول لفلان علی الف ظاهر فی الاقرار نص فی نقد البلد یو سره وای لفلان علی الف مصداق سے وکړه فلان کی په ما 1000 روپۍ دي اوس اقرار کا خدای ظاهر ده اقرار وکړه کنه اقرار کې ظاهر ده اگر که اقرار مقاصد نه ده مقصود دلته لزوم دي ضرورت ده دې کې ده نص ده ځکه نص ته وي مسیک الکلام راځي چې دا مقصود دی کلامي اټیک ته دا ظاهر ده لفلان علیه اقرار وکړه نو اقرار کې ده ظاهر ده خو اقرار خو نه ده مقاصدونه خدای دادا چې د په ما 1000 دي د په ما باندې 1000 روپۍ دا اقرار وکړ خدا نست په نقد البلد کې په نقد البلد کې دا نست څنګه نست بل ځکه دا ویل کنه چې لفلان علی الف راکی په ما 1000 دي نو اقرار وکړ اقرار کې خدای ظاهر شه اقرار خو ظاهر معنی ده خو نستا مقصود تینا 1000 دي هغه 1000 روپۍ چې دا من نقد البلدي یعنی چې په بلد کې رواجی وی دې کې دا مقصود ده دې کې دا نستا چې مطلق 1000 نه هغه 1000 چې نقد کېږي په بلد کې یعنی رواجی وی رواج دې کې نستا ولی که رواجی نه وي بیا خو الزام څه فائدہ نشته چې لو علی الف چې دا اقرار کوي چې په ما باندې 1000 دي هغه رایج نه وي په بلد کې رایج نه وي به څه فائدہ ده اقرار به الزام چیرته راغی خو الزام خو پس راځي کنه چې دا نظر نقدیږي خو کنه چې نقد کېږي په بلد کې رواجی وي نو لفلان علی الف ظاهر فی الاقرار دا زیاده په اقرار کې نص فی نقد البلد فاذا قال من نقد بلد كذا دخ کلیواله چې
چې دغ کلی کې دا کار کیږي دا اوس تفسیر شو يترجح المفسر على الناس اوس مطلق نقد البلد نه واجب نقد د دغ بلد به واجب لکه دا تفسیر کوم متکلم چې ما مراد نقد د دغ کلی دی من نقد بلد كذا يترجح المفسر على الناس ترجيح مفسر ته پنسور کیږي فلازم نقد البلد نقد البلد نه لازم دي بل نقد بلد كذا د دغ کلی والے نقد دي ولهذا نظائر دا نور مثالونه واخله واما المحكم